صدر محترم او زما محترم و مشران او کشران 50 کال وشو چې ستړی شم. دا الله عظیم فضل او مهربانی ده چې په هیڅ حق وینا مې صرفه نه ده کړې. یو شی پاتې و به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. جابر بادشاہ تا یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی. اغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی. زما دیدانو نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده. 55 کال وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګریز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګریزانو د ورکولو د دیوبند نه شوی. بیا په پېښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خفه کېږئ ما ستاسو هر څه زمونږ به سر وچشم دي. څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به مونږ هم ګډېږو. څنګه چې ستاسو ښځې مېمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بېګاله به کېږي. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا کوي. دا ده نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې هم ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي.
د اسمان ارادې درته ښې نه دي. دوه کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به، هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا دا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکارو. څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص. نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره، په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نشوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی، الله لوی دی که لاډ میکالې لویو؟ نه، لاډ میکالې زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي، او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیسکے مار دے. چیسکے نہیں مارنا، توڑے. نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه د خر زامن، خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي، د پردي دوکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګوري. او چې په لاره رواني که نه، هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو. چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مړي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه؟ د لاډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی، او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چړی مړی دی. دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي، په دې خوله کې ورته متیازې کوئ. چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی. د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي، او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي. لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم، لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي؟ اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انچھا جی انچھتے کہ میری اتنی ٹویٹ نہیں ہو جیسی. اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نه شوه، ستاسو تجربه نه شوه، همغه چل دی وایي جیتو دیکھوتی اتھے اڑکھلوتی وایي
ټول وای جتھو دی کھوتی جتھو دی کھوتی اتھے آن کھلوتی وہ چې د کوم ځای خراو مل ته ودرېږي نو قبل څه شته هر یو به راپاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرونم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه ده کونسلران داسې رواني خدای بنیاد وباسه چرته د سړي ځامن هم شي که نه چرته به سړي هم شي که نه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ وایي ځمکې کلنګ د زورور دی ځمکې کلنګ د زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه پرې کړئ ځمکې کلنګ د زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه ما درې مړي لیدلي دي درې مړي دوه مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل راپاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره دومره لړمان ترې راووتل او دومره دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکړ راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنوري څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار یې او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار و که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېدی شي نن چا چې د انګریز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو
یو طالب با په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوي دا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیز مکه تې چا وانغسته تا آزاد شوی بنګال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر والا خو موږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کشمیر به خدای د مسلمان نه بوځي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ والله که زم دشمن یم دشمن هم والله که یم تباه کیږئ غرق کیږئ خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سړی به چېرته پکې لاندې هم نه کیني پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکیلان دی نشم کے ناستے ستا بنگلہ فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گاڈ فری د شاهانو ارس فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول ورځ په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه دی لکه اکسایز اینڈ ټیکسیشن اکسایز اینڈ ټیکسیشن هغه ورځ یو راغی اکسایز اینڈ ټیکسیشن موزه د ګډې زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړي دي او په فارم لیکلي دي چې 1 ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا نہ انکم ٹیکس منم نہ پراپرٹی اللہ دے نواز شریف په لشیدارو لړمانو وخوړی اوس هم بیا ګنجی راوګد کړی دی گنجے بیا روگت دے راتلو سرا چپڑاسیان کلرکان دای د نوکرو نوویسته ویل په خزانه بوج دی
نو ما یو غټ سنډا ته ووی مال ورته ووایه چې کور دې د میردین جومات شاه یو 22 ګریډ سړی وباسه 2000 غریبان روټۍ پکې کیږي که نه کیږي نو معتبرو له خو ګریډونه اوچته 15 نه 16 ګریډ 16 نه 17 ګریډ 17 نه 18 ګریډ 18 نه 19 ګریډ 19 نه 20 ګریډ 20 نه 21 21 نه 22 22 چې شنو بس په دغو خاطر غریب سړی د کورونو یې سروې وکړه چې 100 فوټه کور دی فوټوارای په حساب باندې به پې باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارۍ ورپسې ګرځي ګاډۍ لارۍ کې واچوتي بوی ولې لکه وی تا په فوټپات ګاډۍ روان کړی او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی 1500 روپۍ جرم ورکړه د 100 روپو ګاډۍ او سبزي نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن له جرم ورکړه دا انتها ده د ظلم که نه واوره که په یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تېره کړه زما دې د خدای په ذات قسمي چې هغه ټوله علاقه به پې الله جهنم ته لیږي ټوله علاقه که د چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوږې اوده شو د حضرت عمر کار به ورسره کیږي قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه که سپی د تندې مړ شو نو الله به پوښتنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشته د غریب پوښتنه نشته دمره دمره ماشومان د 2 کالو دمره دمره د پلاستیک بوجۍ دلته اچولي او مونږ ته هلته دوکان ته راشي ماما کاغذونه نشته په سړک کاغذونه ټولوي او هغه خرڅوي دومره دومره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي مونږ په پاکستان واورئ داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق نن ته بیعت وشو بیا بله خبره رانه هېرېږي 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانی ده 60% دا به در سره ښځي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې والې مفتی صاحب په ارام کښېنه په دغو کې به زه څه کوم په اسمبلی کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په ارام کښېنه توبه م ده تاله به بیا نه وایم دغو سره به زه څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمي او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کي که زما به د ادنان واله تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په 4 مذهبه مسلمان نه زه اوس بادشاه یم اوس بادشاه یم هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی رحمان بابا وایي
وای ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې و بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي سر خورې لګیا ہے ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي په دې ټکي پوه شوئ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې میں ویلی که نه ویلی میں خو چیرې کوي میں د چیلې بچې هم کتلې دي کتلې هم ده که نه ځواني مرګ شي میں که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز وربشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوان یې کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزی سو بسور پا اس دا عمر تیز روانی دا اجل پا نقارو بدی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کا چی خلیوی پا سناد رب گویانی داد خام اندیخنه دا کم دلیلا چه ازغی کری پتما دا ریحانی قافلی چه دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بمل دا کم کاروانی قیامت کے بعد دو ڈلی جوڑیش یو خی طرف تا یو گس طرف تا خی طرف تا با دا جنتیانو ڈلی او گس طرف تا دا جہنمیانو ڈلی بی نافذ الپوری وئی چی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی چی اجتناب دا غیر و چارو نا پجوندو نکڑے سفر دی گران دے دا خطر پلار بپندو نکڑے پجوند چی داران توب نا دے توبہ کڑی نہیں پجوند دے چې دا ارړې ګډې سنبال کړي نه د مرګ نه رستو والله چې وکړي بیان کی لوی عذاب چې په پاکستان بلازلیږي آب د خزو د وجه نازلیږي تبا کېږي لک چې په خېټه موړ دی خزه بربنډه کړ په خوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نو یو ته یې چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکړې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلی مولا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده
ها دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشئ په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشئ سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز که مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې څه به کوئ انجام بم صحیح زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت دغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه دا ټیک ده کم ملک کې چې د غریب بچی په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ کاټولۍ او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی مدد وی خان را وی کینو دا خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي دا شی به مونږ نه کله وځي بس اخري خبرې واورئ نن بېګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي اوس نه ورته زمونږ سلام ښځو ته مم سلام دی او هغه سړو ته مم سلام ټول ورته سلام په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو 14 اگست مبارک ہو بمبان ہو 14 اگست د خوشحالی شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده بېګاله به چې کوم دمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او د هغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي د هر بغاوت د الله نه به بېګاله انتهای د هر بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ ښځې کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي کینی تبا کېږئ غرق بشئ ماله هېڅ په لاس نه راځي خو الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم او که خدای له مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم عزیزانو تبا کېږئ په دې پېښور کې زه وړوکی لوی شوم ما پکې لوی لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم پوپلزی لیدلی و
ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و. اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم، په ځای کې ناست یم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل راکو چې انشاءالله په ټول پېښور کې ثاني نشته. او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا دپاره الله دې دله سره د بچو اوږد عمر ورکي. که دا انتظامات راته ده نه کولی دا دومره حق به مونږ چرته ویلی شو یا مونږ چرته دا خپل بندوبست کولی شو. تاسو خیال راغی؟ خیر ولا غواړو. نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي. مونږ دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو. بیګا مې دنه پوښتنه کوله ویل 5000 روپۍ په دې خرچه راځي. نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص یې ورکوي. خدای مرکب په خبره پوهېږئ که نه؟ داسې ځان نه به جوړه. زما علاقه کې یو سړی دی د هغه رانه بیګا چا تپوس وکړو ویل دا څنګه سړی دی؟ مال 12 برس کتے دی پوچھل نلکے دے وچ پائی. 12 برس کتے دی پوچھل نلکے دے وچ پائی. جہاں کڑی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. ملدا د سپی لکای دا 12 کاله چې په نچه کې کېدم چې راوی بسې کږئ. دا بعضې سړی که خیال مې کنه د سپي لکۍ وي. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقې ته په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته، د دې سوی ګیس علاج وساته او دا ټیکسونو د دې علاج وساته. معتبر نه اغستی نشي او غریب پسې دې ډلې ډلې شکشلي کړي او په بازارونو کې ګرځي. دا درته په همدردۍ ویم که نه تب هم لاړ شئ کم طرف ته چې جناح صاحب لاړو، صدر ایوب لاړو، یحیی خان لاړو، بھٹو صاحب لاړو، ضیاء الحق امیر المومنین لاړو. اسے زوی ټوپونه وی لګیا دی. کم نون مسلم لیگ کې جوړ کو کڅه شي ضیاء الحق شهید مسلم لیگ دی کې خوشی لکه شهیدان بشي. خدای تباہ و برباد. ای د خدای په عظیم قهر گرفتار. جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړی دی. جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي. ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي؟ نیسي یې حفاظت یې که چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه؟ دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی. حفاظت یې کوي. او زه چې په مزدورۍ مې چا سره نه چا ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واغوتو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. خدای ته وګورئ، د خدای لویې ورځې ته وګورئ. تباه به شئ، بیړه به م غرقه شي. زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي. بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه؟ وایم د دې الله اکبر یو مولا ما ته وی ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول اغامیان غوندې ته څه چل کې
ویل نو زه علي مسه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست یې او دې بل یو کابلی مولا مدرسې ته روانو ما ته ویل چې مولانا صاحب خبره وکړه مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو واره مالې څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دی کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی نه ګوري بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی اتیانو فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتی به چې راوغورځولو اټم بمو پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به اتي دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړل ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه ده پسې مارغه تللی و داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکت هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړه ورو ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به یې ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر مایم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه امام حسین حکومت غوښتو قرآن غوښتو دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو اخر کې وای چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما بے میوې به سروې قد خرامان سکړما چې اسلام پکې نه پاکستان موږ څه کوو وایه لکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړما بے میوې به سروې قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي
افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبابت خالی منګل درمو کباد شاید اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما اخیری خبر او قیامت کے بعد دا اللہ عدالتی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وکالتی او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واوري نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ غيو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکي څه به وایي وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله دا زما سمرا قوم چې ولاړ دے خدای دې بستا په قرآن پوری ټوکی کولې دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای کوي رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي اگر رټ بنا منظوری کا منظور بھئی مستاسو بسان جان د قرآن تجون نو وقف کولو باندې با په قیامت کې رټ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمدللہ یا اللہ د خپل لوی شان په خاطر یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړه خدای د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد خدایا تدا جوړ کړه ملک پروردگار په اسلام آباد کې خدای ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کم بیلاری دي یا الله ټول ته هدایت دنه کوي خدایا زمونږ خزو ته هدایت دنه کوي زمونږ لونو ته هدایت دنه کوي زمونږ بچو ته هدایت دنه کوي یا الله دا ډېر خپل ملک پروردگار په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکي او که هدایت نه ورمېږي مات کې الله دې تاسو څومره چې د جلسې ته راغلي یئ خدای دې تاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه راضي کیږي او زمونږ آخرت پې ښه شي الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق